په یو چت لاندې کتابونه هم چاپ کیږي، تیاتر هم کیږي، موسیقي هم کیږي، څېړنې هم کیږي، ریسرچ هم کیږي. زمونږ کتونکو ته دا لږ واضح کوي چې په دې مفکوره کې یو سیټ ته کتابونه دي، یو لایبرري ده، بل سیټ ته په دې کې د موسیقۍ کلاسونه هم اخیستل کېږي. چې هر سړی تاته د یو کتاب نه د خیر خبر هم کوي چې هغه اجتماع ته خیر رسي او د هغې نه د شر دلیل هم روباسي. علما وایي چې موسیقي هغه حرامه ده. حیات صاحب غټه ګیره، کلاو ګریوان، اخر حیات روغاني صاحب چې کوم دی د کم سوچ انسان دی. نو باچا خان چې کوم دی هغه ورځ تر ورځې نور ښکاره کېږي، هغه په دې ټول سیسټم باندې د پاسه خورېږي، داسې به بیا نوټیفیکیشنز کېږي. زیاتر عالمان یا ملایان چې کوم دي هغه اکثر د اسلام چې کوم اصل حقایق دي، الله تعالی چې کوم غفور رحیم دی، کوم احکامات دي، هغه په صحیح طریقې سره د عوامو ته، مسلمانانو ته هغه نږدي. دا خو ګوله ته ماته د ته د ننګتور اچولو کوشش کوي که نه، زه په دې طرف ځم نه، زمونږ دا تفهیم دی د دې معاملاتو. دا راته وایي سر په پښتنو کې اکثر موږ وګورو نا اتفاقي پکې ډېره ده، په مختلف ډلو ټولګو کې تقسیم شوي دي. تاسو څه ګڼئ چې د پښتنو د تقسیم وجوهات څه دي، دا به څنګه یو شي؟ موسیقۍ کوم سکل ښودلی کېږي یا د پینټینګ کوم سکل ښودلی کېږي، د دې تاسو پیس وغیره اخلئ او تاسو څومره سټوډنټان راځي؟ السلام علیکم. سوچ بدل کوي د خلکو نه خپل. نن زه په یو داسې ځای کې موجود یم چې هلته کې یو سیټ ته خلک علم حاصلوي او بل سیټ ته خلک د موسیقۍ فن زده کوي. زه په یو داسې ځای کې موجود یم چې هلته کې نوجوانانو ته پینټینګز د هغې سکل ورکولی کېږي. زه په داسې ځای کې موجود یم چې هلته راتلونکي نسل ته د امن، مینې او د محبت خبرې زده کېږي. زه په یو داسې ځای کې موجود یم چې هلته کې د ژبې د ترقۍ دپاره، د ثقافت د ترقۍ دپاره باقاعده هلې ځلې کېږي. کوم شخصیت نن ما سره پروګرام کې موجود دی، یقینا تاسو ټول به یې پیژنئ، حیات روغاني صاحب. حیات صاحب ټول ناول ستاسو ډېره شکریه. د ټول ناول به زه دا پوښتنه کومه، مفکوره د دې آیډیا څه دی، د دې وروسته لاجیک څه دی؟ مفکوره دا موږ څه ملګري ناست وو، موږ دا سوچ کوو چې موږ شخصي طور باندې هر یو سړی ځان لګیا دی کار کوي، چې موږ دا راغونډ شو سره او دا انسټیټیوشنلایز شي، ادارتي شي، یو ځای ته راغونډ شي. د دې موږ سره په نږدې تاریخ کې د پښتنو موږ سره سردریاب مرکزي عالیه ده، د خدای خدمتګارانو مرکز و، هغې نه به رساله هم چاپ کېدله، د هغې نه به تیاتر هم کېده، د هغې نه به چې کوم دی نو سیاسي هلې ځلې هم کېدلې. یا زموږ چې کوم ملګري دي ټولو تړون چې کوم دی نو هغه د مینې سره دی، د باچا خان د تشدد د سوچ سره دی. نو موږ دا غوښتل چې موږ داسې یو اداره جوړه کړو چې د هغې په یو چت لاندې کتابونه هم چاپ کېږي، تیاتر هم کېږي، موسیقي هم کېږي، څېړنې هم کېږي، ریسرچ هم کېږي، د ماشومانو لپاره رساله هم چاپ کېږي. د دې خاورې چې کومې ژبې دي، د پښتو او پښتو نه علاوه چې کومې ژبې دلته کې چې د هغې دپاره هم کار کېږي، او چې کوم کلتورونه دي چې د دې خاورې حسن دی، کومه ډایورسټي چې کوم دا کلچرل، نو هغه هم وده ولري. نو په دغه نیت باندې موږ دا ځای جوړ کړو. دله موږ مفکوره نو په دې نیت باندې کېښود چې مفکوره ډسکورس ته وایي، نظریې ته، سوچ ته، فکر ته. زیاتر عالمان یا ملایان چې کوم دي هغه اکثر د اسلام چې کوم اصل حقایق دي، الله تعالی چې کوم غفور رحیم دی، کوم احکامات دي، هغه په صحیح طریقې سره د عوامو ته، مسلمانانو ته هغه نږدي. دا خو ګوله ته ماته د ننګتور اچولو کوشش کوي که نه، زه په دې طرف ځم نه، زمونږ دا تفهیم دی د دې معاملاتو. د ټولنې دپاره د دې د جرړو د وهلو دپاره د ژبې ساینټیفیک استعمال دی، لینګویج انجینیرینګ دی.
ډم سبټ کې نه دی تاسو د ممتاز اورغزي او په دې باندې یو غزل دی هغه ووري هر څوک دي شي بيزوره بي هزار لکه ډم هغه ووري ډم بټ کې نه دی بټ کې هغه دی چې خلک ټولنې ته نقصان رسي انسانانو ته نقصان رسي زناورو ته نقصان رسي او د دې وطن بوټو غونو ته غرونو ته نقصان رسي کلایمټ ته نقصان رسي ماحول ته نقصان رسي هغه دی مونږ دا غنو چې کم کسبونه دي او کم هنرونه دي ځانګړي تور سره د آرټس هم خبرو کوم او د کرافټس هم خبرو کوم چې څومره هنرونه دي دا ډېر سپیشلی دي د یو قام کلچر چې کله جوړیږي کنه دا کلچر د دې جړل چې کوم نه هغه جبه ده په جبه پسې بیا چې کوم نه د ډېر لوی کنټریبیوشن د کسبګرو دي کسبګر چې کوم نه هغه ایجاد کوي هغه تخلیق کوي هغه چې کوم دی د یو قام دغه چې کوم دی د جون کچا د اوچتي جون ولوچتي د دې معیار اوچتي د کې ولا سانتیا راولي دا د استعمار یا د کولونیل د قبضګرو دا سوچي چې هغه کسبګر سپکی مورنی جب سپکی ځای کلچر سپکی خلک د خوري د داوی نه وشو کوي نو دا دغه شوی دی او کوشش شوی دی چې د دې واپس کول دا ډېر منظم علمی او فکری دغه غواړي کوشش غواړي آیا سب تاسو وایي چې جنگ دی نه وسله دی نه امن دی وی او ورسره چې کوم دی بهشکه موسیقي دی کې علما وایي چې موسیقي هغه حرام ده زبر ټول علما نه زبر د کم بیش خبرو کوم چې هغه وایي موسیقي حرام ده تاسو هغه د سوال څه طریقې سره هندل کوئ زه خو په دې بحث کې نه پروزم داغه مختلف وجوهات دي قرآن بنیادی مصدر د بنیادی مصدر کې چې کوم د بنیادی حرام سيزونو ذکر شوی دی هغه موسیقي نشته یو خبره دویمه خبره ده چې ما دلته کې سو وخت مخکې مولانا صاحب راغلی نو هغه وی چې د تاسو ما ته ثابت کړي چې موسیقي حلال ده نو لکه مطلب زه فتوا ورکوم چې حلال ده موږ ورته وی چې ته په حرام باندې راوړه ساده غونډه خبره ده ما غته وی چې د اسرافیل السلام شپېلې وو په دې دنیا د آسماني مذهبونو پرانا کې مطلب یو आवाज کون جوړه شوې ده او په आवाज به ختميږي په شپېلې باندې نو اسرافیل شپېلې ولې وي نو وي شپېلې ولې وي هغه ولې نو چې لکانو پاسي یا لکانو جګیږي یا یو قدم یو आवाज پاسي په دې دانه دي داسې په دې ارسیز دا یو خاص استعمال دی چې دا غنه اخوته وړي هغه بیا په مکروه او په حرام او په دې کې راځي موسیقي په زمره کې نه راځي هغه د منځونم چې دا ډېر زیات وګړي دي او دا ډېر نږدې دي نو دې شاته دغه فلسفي ده چې هغه د زمواري نه غافل کوي صحیح دي کته انسانانو د مرګ د انسانانو په خوره د فساد د انسانانو د وسایلو د لوټلو یو خبره ته د جمعه د منبر نه هم کې نو هغه حرامه ده که په عربي کې کوم حرامه ده که په اردو پښتو انګریزي کې کوم حرامه ده او سندره چې ته د امن کې سندره کې ځای کې ته د جمالیاتو خبره کې هغه کې د انسان د ذوق پرورش کې دغه هغه ساهو کې نو هغه چې ته پاره جوړی کې نو هغه زدا نه کړم چې دا حلال او حرام کاته کې چول غوړ دې موضوع بالکل اخیری پښتنه تاسو نه لرم بیا په مفکوره باندې خبرې کوم هيا تاسو څنګه زیاتر عالمان یا مولایان چې کوم دي هغه اکثر د اسلام چې کوم اصل حقایق دي الله تعالی چې کوم غفور رحیم دی کوم احکامات دي هغه په صحیح طریقې سره د عوامو ته مسلمانانو ته هغه نګدي سو وجوهات کې دي چې هغه صحیح طریقې سره نه پوښتنه کوي دا خپل ته ماته د کته د لنګتو راچولو کوشش کوي کنه زبدي طرف زمانه زمونږ داس تفهیم دی د معاملات چې ارسله تاته د یو کتاب نه د خیر خبرم کوي چې هغه اجتماع ته خیر رسي او دا غینه د شر دلیل امرو بس نو دا دوه مطلب دا دی چې د خلکو تفسیر یا د دوی تفهیم دا دوه اړخونه کوي دا خو قران کې دی وحدینا هو نجدین دا خو قران کې دی چې من افلح من زکاها وقد خاب من دساها دا خو مختلف دي نفس الامر د بسو بیا په نفس مطمئنه هم شته په دې باسونو کې نه پروز مونږ دا وایو چې تینی چې یو حکم دی او هغه د خلکو د پاره د خیر دی هغه طرف ته لاړ شي چې کوم اجتماع ته د خیر دی هغه د پر لاړ شي چې کوم فطرت ته د خیر دی ونه ته د خیر دی سین ته د خیر دی غر ته د خیر دی تا ته د خیر دی ما ته د خیر دی هغه طرف ته لاړ شي حیات صاحب غټه ګیره کلاو گریوان اخر حیات روغانی صاحب چې کوم دی د کم سوچ انسان دی زه د شینو کې د مور د پام نشته دا خو ډېر خدي ز ساغوندم دا ډېر شکر دی چې ساغوندم زمانه خوخیږي دا مطلب زمون کتونکو ته دام وای د نن نه تاسو د ژوند لاولنی لس کاله چې کوم د ځواني دي لس پنځه لس کاله
او اوسنی چې کوم وخت کوم عمر دی کوم ژوند تاسو تیروي په هغې کې او اوسني ژوند کې څومره فرق دی تاسو؟ یو خو هغه دی چې مور شاغوت راکړي هغه وړوکوالي ټایم دی. څلورم کې ما په لومړي ځل باندې لکه مزدوري شروع کړې ده او تر اوسه پورې روان یم. څه داسې څه مادي څه ګټې مټې نشته. اطمینان ورځ په ورځ زیاتېږي د ژوند نه اطمینان، ځکه چې زه سینم نو ما ته پته لګي زه خبرې کوم او ما ته پته لګي خبرې خلکو ته رسي. زه په دې باندې ډېر زیات مطمئن یم او ډېر ښکلی ینم چې وخت په وخت باندې دا روان دی او زه څه کنټریبیوټ کوم ټولنې ته زه څه ورکوم. بیک کیمره موږ تاسو ملاو شو، ستاسو په ژوند کې دومره مینه هر چا له عزت ورکوي، که هغه وړوکی دی که هغه غټ دی، هر ټایم د امن خبرې کول، هر ټایم د مینې محبت خبرې کول، دا دومره پازیټیویټي او انرژي او محبت د کوم سایډ نه راځي؟ د دې څه راز دی؟ زه دا یو وخت وي، یو وخت داسې مو چې لکه مطلب زما لاس په چاله لاړو نو یې نه به د خامه ما داسې کوشش وکړم زه ځان لاس کټ کړم او بیا داسې یو دغه راغی چې ما باچا خان وپېژند، هغه چې د متزلزل نشه مات نشه او داسې نه چې مطلب باچا خان تصویر مو لیدو لکه ومې پېژند. ما باچا خان ولوست، ما قومي تحریکونه ولوستل. زه دلته کې ډېر لوی عالمان دي چې د څوک اصل کې د دې مفکورې فکر هغه خلک دي، مازغه خلک دي دلته ناست. ما د هغوی نه زده کړه وکړې، هغه پښتو نه ټپه کوي چې په میږي خپل اکدم چې یار به پاتې. تاسو د باچا خان بابا ذکر وکړو، زمونږ زیاتره نوجوان چې کوم دی د هغې د سوچ د هغې د خلو ځلو نه د هغې نه غافله دي. څه وجه کیدی چې د پښتانه خپل اصل لیډر نه پیژني؟ داسې خبره ده چې دې باندې خو د ریاست خبره ده که نه، د ریاست سره د امن سودا نه خرڅېږي. د ریاست جنگي انډسټري ده، جنگ غواړي، جپټ نه پلټ نه پلټ کر جپټ ته سوچ کوو دغه شی د دوی حکیم الامت دی. نو چې کله ته هغه ځای راشي او خبره ټوله د جنگ راشي نه کړي باچا خان شنوازونه صرف د هغې په فطري او نامیاتي وجود باندې چې کوم هغه پاتې کېدی شي. دا د سل شپږ شلي کالو دا تسلسل چې په دې خبره باندې ته د جنګ وویني، په دې کې داسې کوم خلک وو چې هغوی ټوپک راغیستی دي او هغوی ژوندي پاتې شوي دي او باچا خان سره ټوپک نه دی هغه ژوندی پاتې شو. د دې مطلب دا دی چې هغه دومره جنون دی، دومره د خلکو په منځ کې کوز شوی دی. ته سوچ وکړه د هغه دغه چې څوک دعوه کوي د هغه د جنډې یا د هغه د تحریک په هغوی باندې جیلونه، د ځمکو لیلامۍ، جایداد ضبطګي، د هغوی روزګارونه ختمول، هغوی به خودکش دماکې لیږل، هغوی به بابا تیزي لوډو که پروپاګنډه کول، دا ختم شول. هر یو نوی کس چې راځي وایي ختم شول، خو لکه هغوی نه ختمېږي. د هغې وجه څه ده؟ نو باچا خان چې کوم دی هغه ورځ تر ورځه نور ښکاره کېږي، هغه په دې ټول سیستم باندې د پاسه خورېږي، داسې به بیا نوټیفیکیشنز کېږي، بیا په ساه اخیستلو پابندي ولګي، خلک به خپل دغه نه پرېږدي، هغه لاره نه پرېږدي، تشدد ته به هم نه ځي، لینده او شینولې به هم نه رالي جګړې ده او خبره به کوي، راغونډېږي به، اجتماع به کوي او هغوی به چې کوم دی خپلې مسلې حل کوي. یو باچا خان بابا، بیا هغې نه بعد ولی خان بابا پورې، اوس چې کوم د ان پی چې کوم قیادت دی، ایمل ولی خان چې د پښتنو قیادت کوي او د ان پی یو سربراه په طور باندې مخې ته راځي، تاسو څه ګڼئ چې ایمل ولی خان په حقیقي توګه باندې د پښتنو نمایندګي کولی شي؟ دا اسکار د ګوله چې هغه د یو سلو کالو د تحریک د داویدارې پارټۍ مرکزي صدر دی او دا مرکزي صدر ما یا تا دوه درو کسانو نه دی کړی، دا د کلو علاقو تنظیم جوړ شوی دی، بیا د هغې نه پس کوم دی تحصیل جوړ شوی دی، بیا د ضلعې جوړ شوی دی، بیا د صوبې جوړ شوی دی، بیا د نورو صوبو جوړ شوی دی، بیا د ټولو صوبو د کونسل اجلاس شوی دی چې هغه د 500 نه زیات خلک دي او هغوی دا منلی دی. نو دا چې خو ډېر شي نه دي چې هغه مطلب زه وایم چې آیا ته د دې صلاحیت لري، ته به د یو صلاحیت لري نو تا به د ستا سینیر خلک تا د هغې لپاره منتخب کړي چې ته دلته کې راشې ودرېږې. نو زه خو بالکل ما خو لکه د دې ځای سره اگر چې ستاسو پروګرام په دې ځای باندې دی نو د دې ځای سره خو لکه د هغه څه تعلق نشته، نه د ایمل خان شته او نه د ان پي شته. دا زموږ د یو څو ملګرو دغه دی، موږ قومي طور فکري طور باندې لکه زموږ ملګري نورو سیاسي پارټیو سره دي، زما د ان پي سره دي. دا راته ووایي سر په پښتنو کې اکثر موږ وګورو نا اتفاقي پکې ډېره ده، په مختلف ډلو ټولګو کې تقسیم شوي دي. تاسو څه ګڼئ چې د پښتنو د تقسیم وجوهات څه دي، دا به څنګه یو شي؟ پښتانه خو اوس یو شوي دي، په اتفاق شوي دي، په مسلو پوه شوي دي. اوس په دوی کې نوې مرحله چې کوم ده هغه د شراکت کار نفسیات جوړول دي چې دوی یو بل سره کار وکړي. د مخکې به داسې خبرې وي چې لکه مطلب په تا باندې یوه مسله وه، په ما مسله وه، نو هغه زما هغه به زما وه، ستا هغه به ستا وه. اوس چې کوم دی نو قام یو ځای شوی دی. تاسو وګورئ دا 10 کاله مخکې چې کله طالبان راغلي نو ټولو خلکو په دې په ان پي پړه وراړوله، دې ته د امریکې د ډالرو جنګ وي، دا شي نه کول.
اوس دا ورځ طالبان را پروس کال سوات ته نو په سټیج باندې د پاسه ان پی مو لاړه وا پښتونخوا مې په مو لاړو پښتونخوا نه په مو لاړو پی ټی ایم مو لاړو مسلم لیگ مو لاړو پیپلز پارټي مو لاړه وا جماعت اسلامي مو لاړو نو دې مطلب دا چې خلک کې اتفاق پیدا شوی دی مسلې پیژندل مسله د ټولي یو ده چې مسله ټولي یو ده اوس په دې کې د شراکت کار د پر حالات جوړول دي نفسیات جوړول دي په باندې کارونه روان دي ان پی او پښتون قومي جرګه وکړه بیا هغه بس چې کوم نو پاکستان مزدور کسان پارټي وکړه بیا هغه بس چې کوم نو یو په بنو کوش ولا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي طرفه بیا د ان پی طرف وشوله اوس بیا د ان پی نم څه کوششونه روان دي د پی ټی ایم د طرف یو قومي جرګه راوختل شوې ده سبا نه بل سبا نو سيزو را دي په منځ باندې یو وخت راشي دی بکینی سره ټول بخلو کې یو فیصله وکړي هغه بیا قومي فیصله دا اوس خو د ان پی جرګې د پښتونخوا مې په د مزدور کسان وي د بل وي بیا به یو قومي جرګې دغه قربانه به دا ټولي بیا زمون کتونکو دا وایي چې دلته کې د کتابونو یو لایبرری دا مختلف قسم بوکس مخبل باندې وکتل دا بوکس چې کوم دي چې زیاتره اکیډمیکس دي کنه د نور د ژوند مختلف مسایل باندې دي په دې کې تاسو خپل هم سو پرنټینګ وغیرہ کی به حیثیت انسان چې د ژوند په 30 غنټو کې تا کم مسلې راځي مخې ته کوم خبره راځي مخې ته دا غي سره پسنه سره والا متعلقه کتاب دلته شته لګ به خو بنیادی مصادر دي بل موږ دا اپډیټ ساتو وخت په وخت باندې لکه مطلب کتابونه نوي راشي موږ ځوانان راځي پیغلې راځي هغه ګوري دا کتابونه نو موږ دا کوشش کړو چې دا متنوع وي د انسان د ژوند چې څومره طرفونه دي چې هغه باندې معاشيات دي نفسيات دي روحانيات دي مذهب دي سیاست دي سماجيات دي چې سم دي چې هغه باندې مادي او غیر مادي دته کتاب ملو شي ایسه کو بدی کتابونو کې تاسو ماته یو کتاب گیفت کوئ ناغه کتاب بسیو په کوم موضوع نه گیفت کو اخلي با بالکل تازه اوس کتاب شوی دی هغه ستو شي چې مطلب تاسو په خو باندې تاسو زه په کومه ډیر کتابونه دي خو یو اوس چاپ شو په شتمنه پښتونخوا هغه ډیر زیات ضروری دی او یو مو سره بل هغه اوس مو سره شته نو هغه ته نه یادوم چې کوم شته هغه د افغانستان لرغون پیژندنه ده افغان لرغون پیژندنه دا دوه کتابونه به سجست کوم چې دا تاسو واخلئ بالکل ماته د مفکوري حواله سره دا وایي سر دلته کې چې کوم وسایل تاسو استعمالوي د دې تاسو سره فندینګ وغیرہ کیږي ملګری خپلو کې پیسې راغونډوي د مفکوره د دې اخراجات چلیږي څه طریقې ډیر کوم کار کوو کتابونه چاپ کوو مختلف سيزونه دي پاغي باندې چې کوم نه موږ کار وکړو سې یو څو داس ملګری دي چې هغه موږ سره مرسته کوي او څه قرضونه پروجیکټس په موږ د ملاویدل داس وړ پروجیکټس چې په باندې زموږه غونډار غړېدو بیا د یو کالو شو چې په موږ دغه پروجیکټونه بندو زموږ مسله راغله او غلط فهمي شوی و دا غنه پس هغه ختم شوی د خیر کولا بیا چې روس رڼیږي نو وخت لري نو دا موږ یو څو ملګری په خپل دغه باندې کوو همت او منډه باندې دلته چې د موسیقي کم سکل خو د لیکي یا د پینټینګ کم سکل خو د لیکيږي د دې تاسو پیس وغیرہ اخلي او تاسو رسوم سټوډنټان راځي موږ خو فیس د 3000 روپے د میاشت خو بده کې څه خلک داسي چې هغه چې موږ نشو جمع کولای چې څومره وسره سي هغه جمع کوي کله چې وسنه لري هغه به جمع کوي نو سوالس خو شاده د پینټینګ سره اوس دي د انزور تصویرونه جوړولو او اته وجه کوم دی هغه د موسیقي ایسه بالکل پروګرام راټولو اخیره کې را خپل د خوخي یو شعر وای او یو ټپره د درویش دورانی شعر دی باوجود د دې چې تا تلاره نه و باوجود د دې چې تا تلاره نه و ما د بل چا سره لاره جوړه نکړه او د پښتو ټپه دا چې کله د پښتونخوا نوم کې خودل شو خیبر پښتونخوا نو دا خدای خدمتګار مملکت به ویلې والا ټپه چې خیبره بخت د لیدو دی چې پښتونخوا به د بغي کې ګرځوي نه ډیره شکریہ حساب تاسو د وخت راکولو ډیره شکریہ کتونکو پروګرام کې د اجازه غواړم د الله پامان